نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدة پارا نمبر 6 رکو نمبر 3 آیت نمبر 12 خلاصه د رکو پستاغین لفظی ترجمه ده. تخویف د پاره د يهودو یغوی کومي وعده کړي وینو هغه ټول ماتې کړي د رب العالمین د طرفنا د جنت د مغفرت او د نصرت بشارت دی او زیری دی د هغه چا د پاره چې په ټولو انبیو باندې ایمان راوړي د ټولو انبیو نصرت کوي او دین د هغوی ته دعوت ورکوي د موز اهتمام کوي د خپل مال نه زکات ادا کوي او د خپل مال نه صدقه ورکوي. کله چې هغوی عهد مات کړو زړونه د هغوی سخت شو هیڅ وعظ نصیحت په هغوی باندې اثر نه کاو په آسماني کتابونو کې تحریف عملی په پریخودو رب العالمین ملعون وګرځول خیانت کې مبتلا شو او دشمنی بغض کینه کې واقع شو. ستاسو طرف ته د الله کتاب او قرآن راغلی دی یو څوک د الله رضا غواړي نو د هغوی د پاره دغه قرآن هدایت دی او دغه قرآن هغوی د تیارونه وباسي. څوک چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام د الله وایي اختیارمنی ګڼي متصرفي ګڼي هغه کافر دی. کچری رب العالمین د چا هلاک کول وغواړي نو څوک هم نشته دی چې د الله په مقابل کې هغه بچ کی یا پناه ورته ورکي. یهود او نصارا دعوه کوي موږ د رب العالمین خاص کسان دوستان یو زموږ سره مینه کوي محبت کوي نه داسې نه ده بلکې دوی د عام انسانانو په شانتي دي د الله بندگان دي. کله چې یو کس ګناه کې مبتلا شي د رب العالمین خوخه د عذاب ورته ورکوي او که معاف کوي. د انبیو د سلسله رب العالمین جاری ذکر فرمایلی و چې د چا د پر عذر او بهانه پاتې نشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد او يقينا اخذ الله اخستو الله ميثاقه وخلوز مضبوط لوز بني اسرائيل د بني اسرائيلنا د اولاد حضرت يعقوب عليه الصلاة والسلام دولس خاندانو د هر خاندان یو مشر مقرر کړی شو د غوی د اصلاح د پاره وبعثنا او مقرر کړیو منهم د دوینا 12 دولس نقیبا سرداران او دوی د الله د غلوز قائم ونساته ماتک. وقال الله او ویلیو الله انی بشکا زیم معکم تاسو سرا زمان مدد او نصرت تاسو سرد. لئن اقمتم الصلاة کچری قائم کرو تاسو منزلرا د منزلو اهتمامم کاو عبادت بدنی دی. وآتیتم الزکاة او ورکولو تاسو زکات لرا عبادت مالی. وآمنتم او ایمان راوڑو تاسو برسولی پا پیغمبرانو زما تفریق بنکوی فرق بنکوی بازی منی بازی نمانی ټول بمنی. وعزرتموهم او مدد اکڑو تاسو ددوی او ددوی دین طرف تم دعوت ورکاو. واقرضتم الله او ورکڑو تاسو الله تا قرضا حسنا قرض خو د الله په لاره کې مخبل مال دولت ولګاو نو څنګه چې قرض د هغه وفسی وي دغه شانته د الله د رضا د پاره د الله د دین د پاره چې تاسو کوم مال دولت لګوي د بدرته الله په څو چند باندې واپس درکړي. او بلکې بعض علما دا هم لیکي چې کله تاسو غریبانان شي د الله په لار کې ورکړه شروع کړئ. لأکفرن نخامخا لری بکړم زه عنکم ستاسونا سیئاتکم گناهونه ستاسو د گناهونو د معاف کېدو طریقه دغه. ولأدخلنکم او خامخا داخل بکړم زه تاسو لرا جنات داسې جنتونو ته داسې باغونو ته تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرونه ولی سیندونه. او سورة محمد کی راضی چی څلور قسمه بی. فمن کفر پس چاچ کفر وکړو بعد ذالک پس د دینا کفر وکړو مخکې د دغه لوزنا یا ورستو د دغه لوزنا میکم ستاسونا فقد نو یقینا ضل گمراه
گمراه شو هغه سواء السبیل د نیغ لارنا د هغه سزاګانو بیان دی کله دوی لوزونه مات کړ د هغه سزاګانو مستحق وګرځید فبما نو په سبب نقضهم د ماتولو د دوی میثاقهم لوزونو خپلو لره لعناهم لعنت وکړو من په دوی باندې ملعون وګرځید او دویمه سزا وجعلنا او وګرځول من قلوبهم زړونه د دوی قاسیه سخت هیڅ وعظ نصیحت په اثر بنک آیات ساتل پکار دی کله چې انسان ګناهونه کوي د پړه باندې تور داغ لګي کچری د استغفار نه کوي گناهونه زیاتیږي بیړه مکمل تور شي ګوره بیا په هغه باندې هیڅ شی اثر نه کوي ډېر خلک داسې وایي یاره د دې عالم په خوله کې او د دې مدرس په خوله کې اثر نشته دی اثر وی لیکن هغوی لونه دومره تور شوي چې نه په قرآن اثر کوي او نه په حدیث اثر کوي یحرفون الکلمه نو بدلوي دوی کلمې د الله لرا احکام بدلی یا آیاتونه او کلمې د تورات بدلی تحریف لفظي کوي عن مواضعه د ځایونو خپلونا تحریف معنوي کوي یا باطل تاویل کوي ونسو او هیر کړه دوی حظا یو برخه د تورات چې په کوم کې مسله د توحید د رسالت و علامات او نښې د رسول الله مما د هغه څه نه ذکروا نصیحت کړی شوی و دوی ته به په هغې سره نصیحت یې قبول نه ولا تزالو او همیشه به وي تطلعو تبا خبرېږي على خائنة منهم خیانت باندې د دوی نه ناکاره صفت کې مبتلا شو چې هغه خیانت او دوکه ده الا قلیلا منهم سوا د لږو خلقو د دوی نه هغوی لوزونه مات نکړه ګناهونو کې مبتلا نشو نو هغوی ایمان راوړو لکه عبدالله بن سلام او ملګري د هغه فعفو بس معافي وکړه عنهم دوی ته واصفح او مخ واړوه ان الله یقینا الله يحب المحسنین مینه کوي محبت کوي خوښوي نیکان ښه خویونو والا نو ناکاره خویونه د ځان ایستل پکار دویمه نمونه د دوی د ماتولو د لوز ومن الذین او د هغه خلقنا قالو چې وایي انا یقینا من نصارا عیسایان یو دعوه کوي اخذنا اخستوا من میثاقهم پوخ لوز د دوی نه فنسو نو هیر کړه دوی حظا یو برخه مما د هغه څه نه ذکروا به چې بیان کړی شوی و دوی ته په هغې سره په وجه د دغه ماتوالی د لوز پریښودلو د کتاب په پریښودلو د احکامو فاغضینا پس راپورته کړو موږ بینهم په منځ د دوی کې العداوة دشمني د عذاب والبغضاء او کینه الى یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې قسمه قسم اختلافات قسمه قسم تنازعي جګړې دا په تور د عذاب باندې نو ځان د دې شیزونو نه ساتل پکار دي دشمنیانې اختلافات نفرت جګړې کینه ساتل حسد کول دا ټول ناکاره صفات رب العالمین دې مونږ ټول د دې ناکاره صفات نو د خپل عذاب نه محفوظ وسوف او ډیر زربا ينبئهم الله خبر ورکړي دوی ته الله بما په هغه څه کانو چې دوی یصنعون کوي یا اهل الكتاب دغه دعوت دی يهود او نصارو او ترغیب د اتباع د قرآن ته پس د اتباع د رسول صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے اهل کتاب يهود او نصارا قد یقینا جاءکم راغله دی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمون مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم یبینو چې بیانوي لکم تاسو ته کثیرا مما ډېرې مسلې د هغه څه نه کنتم چې تاسو یې تخفونا پټوئ من الکتاب د کتاب نه د تورات او انجیل هغه خبرې هغه دلایل
یکم په باره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ويعفو او مخ اړوي عن كثير د ډیرو خبرونه واوري قد یقینا جاءکم راغله د تاسو ته من الله د طرف د الله نا نور رنا صفت د قرآن وکتاب مبین یو عظیم کتاب خکارا بیانونکه صفا صفا بیانونکه دا کتاب د هدایت لارې ښیي د تیارونه راوباسي هغه څوک چې څوک طلب کوي د رضا د الله یهدي ښودنه کوي به الله پاغي سره الله من اتبع هغه چاته چې تابعداري کوي رضوانه د رضامندۍ د الله د څه شي ښودنه کوي سبل السلام د لارو د سلامتیا او بل مقصد ويخرجهم او راوباسي دوی لرا من الظلمات د تیرونا د کفر د شرک د نفاق الى النور رڼا د اسلام باذنه په حکم خپل سره ويهديهم او هدایت کوي دوی ته الى صراط مستقيم په طرف د نیغ لارې الله ترسي جنت ترسي د الله رضا په ملاويږي رد په شرک باندې او عجز د حضرت عیسی علیه السلام بیانې لقد كفر الذين يقينا كفر کړي دي هغه کسانو قالو چې وای ان الله یقینا الله هو المسيح ابن مريم اغا هم مسیح زوی د مریم دی نو دا خو شرک دی قل ورته وای حبیب صلی الله علیه وسلم فمن یملک وسوک اختیار لري من الله په مقابله د الله شیئا دس شیزو ان ارادا کچری اغوڑی الله ان یهلک المسیح ابن مریم یهلاک کلی افات کلی مسیح زوی د مریم تا و امه او مور د هغتا علماء لیک دا آیات هم دلیل ده په حیات د حضرت عیسی علیه السلام به ومن او هغه سوق فی الارض چې په زمکه کې دی جميعا ټول سوق هم د الله نه نشي بچ کولای ځکه متصرف مالک اختیارمن هغه صرف الله دے وللہ خاص اللہ لردی ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانونو او دزمکی وما او هغس بینهما چې په منځ د دواړو کې دی یخلق پیدا کوي ما هغس یشاء چې وغواړي والله على كل شيء او الله په هر شی باندې قادر دی کشران د يهود څخه مشران هم او ګناه کې مبتلا دي او نور هم گمراه کوي وقالت اليهود واليهوديان والنصارى وعيسى نحن من ابناء الله زامن د الله یو مفسرین دلته مختلف توجیهات ذکر کړي دي حقیقي بچی تی مراد دی یا څنګه مینا او محبت چې پلار د بچو سره کوي واحباؤه او دوستان د هغه یو تا د هغه دعوا بلا دلیل ده نو قول ورته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلم يعذبكم نو اولی عذاب در کوي هغه تاسو ته بذنوبکم په ګناهونو تاسو لارخو بچی ته عذاب نه ورکي او په مؤمنانو چې کوم راځي نو هغه خو ابتلاوي امتحان وي او مؤمن باندې چې کله مصائب او تکالیف راځي ګناهونه معاف کیږي درجه اوچتیږي نو تاسو د الله خاص خلق نه بل انتم بلکې تاسو هم بشرون انسانان ممن خلق دا هغه چانا چې پیدا کړی دی الله تاسو هم عام انسانان په شان د نور انسانانو کوم قانون ضابطه د نور د پاره د تاسو د پاره به هم هغه وي یغفروا بخشش کوي الله لمن یشاء چا د پاره چې وغواړي څوک د الله نه پوښتنه نشي کولی ويعذب عذاب کوي من یشاء د چا د پاره چې وغواړي اختیار صرف د الله سره ده ای رب موږ د خپل عذاب نه اوساته موږ باندې خپل رحم او کرم ولله او خاص د الله دی ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو او د زمک وما او د هغه څه چې دی بینهما پمن د دواړو کې و الیه او خاص د الله تعالی المصير وپس دلی پیغمبران الله ذکر علی گلی دي عذر او بهانه پاتې نشي چې یرا کوم ته پیغمبران راغلی وي موږ ته د الله تعارف کړي وي موږ ته هغه احکام خودلی وي چې په کوم باندې الله راضي کیږي نو موږ به ایمان راوړی وي یا اهل الكتاب اے کتابیانو يهود او نصارا ان یقینا جاءکم راغله دي تاسو ته رسولنا
پیغمبر زمون حکمونو زمون سره یبین لکم بیانوی تاسو ته احکام زمون صفا صفا علی فترة من الرسل په وخت د بندیدلو د رسولانو کې تر یو مودې پورې د پیغمبرانو راتلل بند شوي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او خاتم الانبیاء تاج ورته رب العالمین ورک تقولو دی د پارا چې اونوای تاسو ما جاءنا چې نو راغلی منګ ته من بشیر هیڅوک زیر را کوونکې په جنت سره ولا نذیر او نا يرونکې فقد نو یقینا جاءکم راغی تاسو ته بشیر زیر درکونکې ونذیر او يرونکې والله على كل شيء او الله په هر شي باندې قدیر دے